یو دا انسان په ظاهر کې ښکاری، دا انسان مخکې نو وس موجود دی په دنیا کې، بیا به نه یو په دې انسان کې دننه یو بل انسان دی. که زه خطا کوم ته بیا پته راکړه، ځکه ته پکې هم ناست وې که نه. یو دا ظاهر کې انسان دی، یو په دې انسان کې دننه بل انسان دی. دا بل انسان چې په دې کې پروت دی، نو دا په موجوده انسان چې ظاهر کې ښکاری، نو دې په دنیا کې نه و، دا دنیا نه وه او دا خلق لا پیدا نه و چې دا انسان موجود و. او دا چې کم ظاهري انسان ښکاری او پرې دنیا کې را څه موجود دي، دا هر څه به نه او بیا به هم د انساني، بیا به هم څه د انساني. دا انسان چې ما او تا کې دننه پروت دی، نو دا یو بل شانتي انسان دی. یو دا ظاهري جوسه ده که نه، نو دې له مونږه جدا خوراک دی. یو په دې کې دننه روح پروت دی، دا انسان نه و خو دا روح یې و. دا انسان به نه دا روح به وي، دا خو به یو ځای کې موجود وي که نه. نو ما او تا څه وکړو، هغې ظاهري انسان له مونږ خوراک پیدا کړو. خوراک مو له څه پیدا کړو چې هلکه ښه تعلیم وکړې، اعلی ډګری حاصلې کړې، نو دا ظاهر کې چې دا کوم انسان ښکاري، دا جوسه دا به په راحت باندې زندګي تېره کړي. لیکن دا دننه چې کوم انسان پروت دی چې دا انسان نه او دا ظاهر کې او دا دننه انسان مخکې موجود او وروسته به هم موجودي، هغه انسان چې څه غواړي نو هغه ما ورته نه کوو. دې انسان له خوراک پکار دی. لکه دا ظاهر کې دا جوسه څه کوي، خوراک کوي، ډوډۍ خوري، فروټ خوري، نور خوراکونه کوي. دننه به دې کې یو بل انسان پروت دی چې هغه څه کوي، د هغه خوراک څه دی، د هغه غذا څه ده، هغه نورانیت دی. هغې روح له خوراک پکار دی. هغه روح په څه باندې پایي، هغه په څه باندې ښه کېږي، هغه په قرآن باندې صحیح کېږي، په نیکو اعمالو باندې برابرېږي. لکه هغه یو خبره کړې وه چې الناس قشور وفي القشور قوائمه. دا انسانان دا خو یو تشې توقې دي، د څه یو کوسړه ورته غوندولی شوې ده. الناس قشور وفي القشور قوائمه. په دې کې دننه څه پراته دي، هغه را ژوندي کول غواړي، هغه به برابرول غواړي. نو دا مونږ چې ګیله کوو، لکه مثال په طور هغه هم دا خبره وکړه، که زه تا ته ووایم د دې دنیا اعلی خلق دی، اعلی مرتبو والا پرنسپل دی، نو هغه ښه قابله دی، خو قرآن نه وایي. ټول پرنسپلان نه یادوم، بعض یو پکې صحیح که نه هغه صحیح نه یادوم. نو هر یو پرنسپل هلکه تا ښه اعلی ډګری حاصلې کړي، قرآن هم ووایه. نو ډاکټر قرآن نه وایي، قرآن نه دی زده. هلکه ښه اعلی مرتبې دی حاصلې کړي، ښه ډګری راته حاصل دی، لیکن قرآن یې زده نه کړو د اوسه پورې. هلکه که چېرته انجینیر دی، اعلی ډګري حاصله کړې، لیکن قرآن نه زده کوي، دا ګران دی. دا قرآن څه دی، دا ګران دی. دا زما په ژبه سم نه راځي، ژبه مې پیرڼه شوې ده، ډبله شوې ده. نه هلکه ګوره زه تا ته وایم، په دنیا کې چې څه ناشنا کنځل دي، دا بوډاګانو له ورځي. په دنیا کې چې څه ناشنا کنځل دي، ناشنا چې هغه زمونږ د ینګ جنریشن لاړو اورېدلي نه، اب هر بوډا له ورځي. خو که تا ورته ووایي چې قرآن ووایه، نو دوی وایي ژبه مې پیرڼه شوې ده. هلکه دا ژبه تشه قرآن ته پیرڼه ده که کنځلو ته پیرڼه شوې ده، ډبل ته پیرڼه وایي، دا مشران کوي. نو دا مشران څه نه کوي، که ماشومانو ته ووایه چې هلکه دا قرآن زده کړه، ذهن مې په کار نه کوي.